مفتي صاحب دغه د مفتي شاکر مبارک دغه تاسو تقریر مې اورېده څو ورځې مخکې چې هغه باندې فتوا لګېدلې ده د کراچۍ د بنوري چې کوم د مدرسه ده هغه ما هغوی ته ټال وکړو نو د هغه د زوی خبره دا وه چې دا زموږ خلاف یو پراپېګنډه ده او داسې هېڅ هم نه دي شوي نو دغه لږ واضحه کوي. ګوره د ټولې دنیا ته پته ده د کومه فتوا کې چې کوم شی ورکړل شوی دی چې دوی دا وایي د هغې ویډیو ورسره لګېدلې ده چې دغه د فتوا ما سره پرته ده 40 شو باندې یا 50 شو باندې سوال شوی دی په هغې کې د هر شي متعلق د هغه ویډیو لګېدلې ده چې لکه دی وایي چې معراج نه منم نو ویډیو ورسره ده چې دی وایي چې د حدیثو ضرورت نشته نو ویډیو ورسره ده چې دی وایي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما څه تعلق دی الله راته ویلي دي نور مې د تره زوی نه دی ویډیو ورسره د ډېر هغه اشیاء هغې سره دلیلونه ورکړي دي د هغه د وجې نه بینوریتون په ده باندې فتوا د کفر کړې ده دا هسې ځان خلاصوي یا خو دې باقاعده ښه مزېدار جار په جقه باندې واپس توبو کې اسلام دې راوړي یعنې د بینوریتون رایې دا راغلی ده چې دا سړی کافر دی مسلمان نه دی راغلی. هغه داسې چې یو د بنوري ټاون فتوا وه د منیر شاکر صاحب په باره کې یو خبره مشهوره شوې وه چې د هغې بنوري ټاون نه نوره دیش مدرسو نوره هم فتوا ده خو د چا کې ذکر نشته هسې عام فتوا ده د هغې زما سوال د هغې فتوې مطابق دی د هغې فتوې مطابق مفتي منیر شاکر صاحب کافر دی یا مسلمان دی هغه فتوا د سره چې د مفتي منیر شاکر صاحب په باره کې دی نه نو په هغه باندې څنګه ولګه صلاح د سره د منیر شاکر صاحب پکې د نوم نشته هغه منیر شاکر صاحب کې میم وي که نه میم پکې نشته او نون پکې نشته د نوم یو حرف پکې نشته دا چونکې دوی مفتیان دي نه په د مسله پوهېږي